السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محیط خان. زمونږ نن د ترجمې درس دوباره شروع کېدو والا دی. زمونږ مولانا اجاز صاحب به تاسو ته د قرآن شریف باره کې یو څو معلومات هم بیان کړي او موږ ته به دا پته ولګي چې په قرآن شریف کې آیاتونه څومره دي، رکوګانې څومره دي او سورتونه څومره دي او زبر پیش زیر دا څومره دي. دا به مونږ ټولو ته د دې باره کې پته ولګي. نو مونږ تاسو له پکار دي چې مونږ دې درس ته په توجه سره کینو او په توجه سره یې واورو او په عمل کې یې راولو. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. زما عزت مندو مسلمانان ورونو مشران کشران ومزولو، الله رب العزت دوباره منګه او تاسو ته د دې قرآن مجید د شروع کولو توفیق را نصیب او الله تعالی دې تر اخره پورې منګه ته همدغه رنګې د ناستې د ویلو په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترمو، پرون د دې قرآن مجید متعلق یو څو خبرې ذکر شوي وي په ابتدا کې چې زما استاد محترم ذکر کړی وي او نن بس معلومات دی قرآن مجید متعلق په څو خبرې وفرمایو، عرض به کو بیا بل ورځ به انشاءالله د سورة الفاتحه ترجمه بیا به موږ هغې سره د هغې چې څه فضایل یې هغه ذکر کېږي. د ټولو نه لویه خبره او ضروري خبره هغه دا ده چې موږ او تاسو له په دې باندې شکر وباسل پکار دي چې الله رب العزت عظیم الشان کلام ته موږ او تاسو کینولو د دې توفیق موږ را نصیب کړو. ځکه قرآن مجید کې د الله جل شانه ارشاد مبارک دی، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید متعلق ډیر احادیث مبارکو کې د دې فضایل ذکر دي. قرآن مجید کې خپل هم د دې قرآن مجید فضایل ذکر دي. نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک ته فضایل اعمال د حدیث راغسته دي چې قرآن مجید ته صرف کتلوم ثواب د عبادت دی. او بیا بل یو حدیث مبارک منګه او تاسو دا ډیر اورو په دې ختمونو کې چې الله رب العزت په قرآن مجید په یو حرف باندې څو نیکۍ ورکوي؟ 10 نیکۍ ورکوي. او بیا دغه حدیث مبارک کې بیا دا هم دي چې دغه صحابي ذکر کوي دا نه هم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. نو حرف 10 نیکۍ دي. نو چې الف لام میم شو نو موږ وایو که دا یو حرف دی، یو حرف نه بلکې 3 دي، 30 نیکۍ سره په دغه یو. نو الحمدلله په دې باندې موږ تاسو شکر وباسو چې یو خدا اورېدو توفیق را نصیب کړي، هم ثواب د کتلو هم ثواب، د تلاوت کولو هم ثواب، او څلورم دا دی الله دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. ځکه دا زمونږ او ستاسو د ژوند د تیرولو دپاره الله رب العزت د خپل کلام مبارک په خوږ پیغمبر باندې نازل کړی دی. اوس ګورئ
صرف دا خبرم یاد ساتئ چې قرآن مجید خو په عقاید و جهان سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل خاتم الرسل د دواړو جهانو سردار زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت نازل کړی دی. پیغمبر ماخیری، کتاب ماخیری او امت ماخیری. نو دام یاد ساتئ او دې باندې هم پورا دا زده کو منګه او تاسو چې د قرآن مجید نه مخکې 3 کتابونه آسماني او 100 صحیفې دا نازل شوي دي. نو ګورئ دغه مطالعه کوم چې دا زموږ استاد ذهن کې دا اکثر په دې سکول په دې کتابونو کې دا ذکر شته، په اسلامیات په کتاب کې د دې متعلق ذکر شته اسلامیات کې، او هغې کې دا هم دی ګوره د وړکوالي نه دا زده کړي دي چې تورات الله رب العزت په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی، انجیل الله رب العزت په حضرت عیسی علیه السلام باندې، او زبور الله رب العزت په داود علیه السلام باندې نازل کړی دی. او دا رنګې 100 صحیفې دي چې الله رب العزت 10 صحیفې په حضرت آدم علیه السلام باندې نازل کړي دي، او 50 صحیفې الله رب العزت په حضرت ادریس علیه السلام باندې نازل کړي دي، شپېته شو، او 10 صحیفې الله رب العزت په حضرت شیث علیه السلام باندې الله رب العزت نازل کړي دي، او 10 صحیفې په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې، او 10 صحیفې په حضرت موسی علیه السلام باندې چې بیا ول الله رب العزت تورات کتاب ورکړ. نو 100 صحیفې او 3 کتابونه تورات زبور انجیل، دا د 3 کتابونو د 100 صحیفو ټول حاصل او تعلیم الله رب العزت پس کې ذکر کړی دی قرآن مجید کې، او د ټول قرآن مجید مفصل ذکر الله رب العزت چې کړی دی د قرآن مجید ټول ذکر هغه په سورة الفاتحه کې دی، هغه ټول هر څه پس کې پراته دي سورة الفاتحه کې، او بیا سورة الفاتحه هر څه پس کې پراته دي بسم الله الرحمن الرحیم کې، او د بسم الله الرحمن الرحیم هر څه بیا په با کې پراته دي، دغه با چې موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم. نو کتابونو کې په علمی کتابونو کې دي ته بعد لپاره د استعانت ویل کېږي. نو موږ چې هر کار کوو نو هر کار د شروع کولو نه مخکې موږ څه وایو بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا ګوره د اخیری کتاب دی قرآن مجید، د الله کلام دی او آقای نامدار صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، او دا زمونږ او ستاسو د پاره د دنیا او د آخرت د کامیابی لویه ذریعه ده. بلکې پرون زمونږ استاد محترم دام ذکر کړل چې په آخري زمانه کې به فتنې، بلکې اوس هم وګورو موږ تاسو چې سهار پاسونو نوې فتنه راوتی، نو د فتنو نه د بچاو دپاره الله رب العزت موږ له ښکلی کلام را کړی دی. بس چې دې سره موږ ځان ولګو د دې په برکت سره به موږ د دغې فتنو نه محفوظ کیږو، او د امن د ګناونو نه د بچ کېدو ځایونه کم دي. نو دغه جومات او مدارس او د قرآن مجید او علما دي چې دې سره موږ کینو، د دې قرآن مجید تلاوت کو، دې ته کینو، او دا رنګ جوماتونو او مدارسو کې موږ کینو. بس دا وخت به زموږ قیمتي کېږي، د نیکو خلکو په مجلس کې کینو. نو محترمو د دې قرآن مجید یو څو معلوماتي خبرې د علم، نو موږ تاسو به دا مو زده کوو که نه. قرآن مجید ته خو موږ کینو که نه الله دې نه کي که غیر مذهبه یهودی عیسائی یا یو بل غلطی عقیدی والا غلطی فرقی والا کس موږ له راغی او موږ نه د قرآن مجید متعلق تپوسونه کوي، موږ ته پته نه وي، نو دا زمونږ او ستاسو دپاره د شرم خبره ده که نه ده؟ لکه زمونږ په دې مسلمانانو کې داسې ډېر شته وي ښه په قرآن مجید کې 10 سپارې دي چې داسې درته ووایي ښه زموږ په قرآن مجید کې 10 سپارې دي. الله دې دغه نه موږ بچ کړي، الله دې موږ ته د دې علم را نصیب کړي. نو ګوره یو خدای یاد ساتئ چې زمونږ قرآن مجید کې 100 سپارې دي، 10 سپارې دي، ډېر به داسې چې هغوی ته ګوره پته نه کینی نه که نه. 14 پکې سجدې دي ښه چې دا موږ وشمارو که نه دي کې 14 15 دي، خو دا یو سجده د احنافو په نیز باندې شته چې په سورة الحج کې ده 18مه سپاره ده،
او اخیری سجده چې د احناف په نيز نه ده، هغه د امام شافعي رحمت الله علیه په نيز باندې ده. نسوار له سجدي دي و منزل دي. او سورتونه پکې څومره دي؟ 114. نو عام قول چې کم دا دی نو هغه شپږ اتیا یعنی 86 سورتونه مکی دي او 28 مدنی دي. او تفسیر رشد القرآن لیکلی دي چې ګوره دا اوس دغه تقسیم ده کنه، نو 86 مکی دي او 28 مدنی دي. او تفسیر رشد القرآن لیکلی دي چې مدنی سورتونه دا 20 دي او مکی سورتونه 82 دي. اوس دا 12 سورتونه چې دي نو مخکې به ان شاء الله بیا راشي. دا هغه سورتونه دي چې څه آیاتونه مبارکای په مکه مکرمه کې نازل شوي دي، څه آیاتونه مبارکای په مدینه منوره کې نازل شوي دي. بیا د دوړ جهان سردار به هغه صحابي ته چې کاتب وحی به کم یو هغه ته به دا په دې صورت کې لګاوه، دا آیات په دې صورت کې لګاوه. نو تفسیر رشد القرآن لیکلی دي چې 20 مدنی دي او 82 مکی دي او دا 12 سورتونه چې دي نو دا مختلف فی دي چې په څه آیاتونه مبارکای په مکه کې نازل شوي دي او څه آیاتونه مبارکای په مدینه منوره کې نازل شوي دي. نو دا قرآن مجید متعلق دا خبره ذهن کې کېږدئ. دویم تاسو د الف الحمد نه موږ شروع کړه، لومبی رکوع خو موږ وویله که نه، نو داسې رکوع باندې چې ځو نو قرآن مجید کې رکوعګانې څومره دي چې دا هم تاسو موږ تاسو یاد کړو. 558 رکوعګانې دي په قرآن مجید کې. او آیاتونه مبارکه چې علوم القرآن دا لیکلي دي چې آیاتونه مبارکه چې دي نو دا 6666 دي. 6666 دا آیاتونه مبارکه دي. او کلمات څومره دي؟ امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن مجید ټول کلمات چې دي دا 76250 دي. 76250 دا ټول کلمات دي. او حروف ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي حروف چې دي 23671 په دې کې حروف دي په دې قرآن مجید کې. او موږ چې ورته زبر وایو، زبر، نو قرآن مجید کې زبر ټول څومره دی؟ 45343 دا زبر دی. زبر دا نه دا ټکی د پاسه چې زبر. او پیش چې کم دی پیش دا څومره دی؟ نو 8804 په دې کې پیش دی پیش. او زیر چې ورته موږ وایو 39582 دا زیرونه دي. دا بس هغه یو خپل تحقیق کړی دی، د هغې متعلق دا ذکر کړي دي. نو یو خدا منګه چې تاسو یاد کو. دویم د قرآن مجید تعریف څه دی؟ نور الانوار دا یو کتاب دی، الیاس ګومن سے بیا دا ذکر کوي چې د قرآن مجید تعریف او معنی دا ده: القرآن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات. قرآن مجید دا کتاب چې دی دا نازل شوی دی په چا باندې؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې. او لیکل شوی دی چې دا منګه کوم وایو پس کې لیکل شوی دی په مصاحفو کې، په پاڼو کې. او المنقول عنه نقلا متواترا من تر رسیدلې دی متواتر بلا شبهات، هیڅ شوبه پکې چې ذره شوبه پکې نشته. متواتر دي ته ویل کېږي چې په جمع باندې را نقل کېږي، په جمع باندې. دویم څنګه چې موږ وایو که نه د الله جل جلاله نمونه چې د قرآن مجید د سر کې ذکر کېږي: هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 99 تقریبا. دغه رنګ په د قرآن مجید په د بل طرف ته چې وګورو نو د دواړو جهانو سردار نمونه یې لیکلي دي. دغه رنګ د قرآن مجید هم نمونه دي، په دې باندې مختلف قولونه دي. څه ذاتي نمونه دي، څه صفاتي نمونه دي. د قرآن مجید ذاتي نمونه په قرآن مجید کې 15 دي. د قرآن مجید ذاتي نمونه چې کم دي هغه 15 دي. لومبی کتاب دی د قرآن مجید نوم. نو سورة البقره کې ان شاء الله بیا موږ وایو ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، الکتاب د قرآن مجید یادېږي.
دویم نوم قرآن دی لکه څنګه چې وایو دا قرآن مجید. نو په سورة الاسراء کې دی، اسراء کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان هذا القرآن دا دو شو. دریم نوم دی الذکر په سورة الحجر کې دی او آیت نمبر 9 کې الله رب العزت فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، الله رب العزت فرمای یقینا منګه دا قرآن مجید. الذکر نه مراد څه شی دی؟ قرآن مجید. او ذکر څه ته ویل کیږي؟ یاد ته، یا دهانای ته، نصیحت ته. نو ارس نصایح په قرآن مجید کې شته که نشته؟ نو دا درې نومونه شو. څلورم نوم په قرآن مجید چې دی په قرآن مجید کې ذکر دی الفرقان، په سورة الفرقان کې دی. دا تبارک الذی لومبی آیات دی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. او پنځم نوم یې تنزیل دی چې په سورة یاسین کې دی، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. نو دا پنځه نومونه دي ذاتی. صفاتی نومونه د قرآن مجید چې دي نو هغه څومره دي؟ نو هغه تقریبا 12 دي چې هغه په قرآن مجید کې ذکر دي. یو نوم د قرآن مجید چې دی هغه نور دی، نور. او نور چې دی دا په سورة النساء کې ذکر دی، یا ایها الناس قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور دی کنه. او دویم دا قرآن مجید نور څنګه دی؟ زمنګ د پار رڼا ده، په قبر کې رڼا ده، په دنیا کې رڼا ده. چې چا سره قرآن مجید وي په دې باندې عمل کوي، د دنیا په هر کونه کې وي بس هغه د پار رڼا ده، کامیابی ذریعہ ده. او قبر کې رڼا ده او حشر کې رڼا ده. الله دې زمنګ دا قرآن مجید په دنیا کې موږ دې سره یو ځای وساتي، قبر کې الله موږ له ملګری کې، حشر کې در جنت داخلېدو پورې دې الله موږ سره ملګری کې. نو دا نور دی. او هدایت هم دی. د قرآن مجید یو نوم صفاتی نوم هدایت دی. څنګه چې الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او دا رنګ هدایت دا سورة یونس کې الته کې ذکر دی. او دا رنګ شفا ده وشفاء لما فی الصدور. قرآن مجید کې د هر مرض ده شفا پرته ده کنه. کینه قرآن مجید ته تلاوت وکا سینه وسره صفا کیږي. او بل نوم رحمت ته وهدى ورحمه د قرآن مجید نوم. بل نوم مبارک ته مبارک. وهذا کتاب انزلناه مبارک په سورة الانعام کې ذکر دی. بل نوم مبین دی، مبین د قرآن مجید صفاتی نوم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین په سورة المائده 192 نمبر آیات کې شته. او بل نوم دی بشرا. دا قرآن مجید زیر نوم زیر دی. نو مومنان د پاره زیر ورکی کنه ورکی؟ نو مومنانو د پاره د زیر ورکی د جنت. او عزیز من دی ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزیز. نو بل نوم صفاتی نوم څه دی؟ عزیز دی. په سورة فصلت کې ذکر کیږي الته. او بل نوم د قرآن مجید چې دی نو هغه مجید هم دی. مجید موږ دا قرآن مجید وایو کنه، قرآن کریم وایو کنه، قرآن حکیم وایو کنه. نو قرآن مجید نوم یو مجید هم دی. په سورة البروج کې الته ذکر دی. قاف والسماء ذات البروج الته کې د قرآن مجید یو نوم الته کې مجید ذکر دی. او نذیر هم ذکر دی. نو نذیر څنګه دی؟ ګوره قرآن مجید د سنه د الله نه يرول، د دوزخ نه يرول، او زیر ورکی د څه؟ د جنت. او بل نوم چې دی نو قرآن کریم دی. نو انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون په سورة الواقعه 20 سپاره کې ذکر دی. نو دا د قرآن مجید څه ذاتی نمونه شو، څه صفاتی نمونه شو. اوس قرآن مجید خو منګه تلاوت کو نو د هر یو څیز د پر خپل آداب وی کني وي. نو قرآن مجید هم آداب دي کنه. د ټولو نه لوی ادب د قرآن مجید دا دی لا یمسه الا المطهرون. چې قرآن مجید را لې نو په پاکه به راخلي. قرآن مجید را لې په پاکه. دویم ادب دا دی چې کله قرآن مجید تلاوت کړي
فاستعذ بالله دا الله نه پناه غواړه یعنی تعوذ او تسمیه وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دریم ادب دا دی چې کینی په پاک ځای باندې کیده او قبلی ته مخ کا. څلورم ادب دا دی چې د دیواچی دنیا آخرت کې را باندې الله پر دیواچی آخر وخت کې عظیم شان کلمه را نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول دیواچی دنیا آخرت کې را باندې الله پر دیواچی آخر وخت کې عظیم شان کلمه را نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول. دیواچی دنیا آخرت کې را باندې الله پر دیواچی آخر وخت کې عظیم شان کلمه را نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول. دیواچی دنیا آخرت کې را باندې الله پر دیواچی آخر وخت کې عظیم شان کلمه را نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम कर दे मेरे आका अब नजरे करम. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम